السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د دې جینئی ویډیو نن تقریبا 2 کاله مخکې ما شیر کړی و د ما په زوړ پیج باندې چې هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې و. دا هغه جینئی ده کمی جینئی چې مطلب گاډي کې روانه و او گاډي کې داسې आवाज وکړ چې یا الله که چېرې ته موجود دي نو ما خپل وجود وغایه. هغه ټایم کې یو ګړز आवाज نارس چونکې هغه ټایم ما ویډیو جوړه کړې و ډېرو خلکو ویل چې دا یو فلم یو سین دی خو نه چې دا بالکل حقیقت و. د دې جینئی زندگی سنگہ بدلہ شوه دې مکمل ویډیو به تاسو سره زه شریکوم. دې خبرې به سره زه شریکوم چې دا هغه واقعي باره کې دې جینئی څه ویلي دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ څوک چې الله پاک چې چا زندگی بدلی الله پاک چې چاله ایمان نصیب کوي هغه داسې وي. ویډیو له ځا واسطې زه ما ویډیو سره کوم دا لږ وګورئ چې کمپلیټ او د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. دا ویډیو ما دا تاسو په وړاندې پلی کوي دا وګورئ. دا وګورئ God give me a sign if I am the best. دا وګورئ جی دا اواز چې کوم دی یو خوفناک غونډې اواز وشو. دا جینئی ګاډي له واپس دننه شوه. دا وګورئ جی دا وګوره وایي دا اوس خپلې خبرې کوي د هغه واقعي حوالې سره دا پوره ډیټیل اوس تاسو سره دې خبرې زه شریک کوم. دا په انګلیش کې خبرې کوي بیا پښتو کې مونږه ټرانسلیټ کوو. راځئ د ویډیو طرف. کرسټیانټي نه را مخکې کرسټین وه کرسټین نه اسلام قبول کوئ. زه کنورټ شوی یم ما اسلام قبول کړی مخکې. Almost a year ago to the day, I found the truth. God showed me the truth. دا ویډیو دا یو کال پس دا جوړی دا هغه واقعي نه پس دا ویډیو یو کال پس دا جوړی. دا وایي نن یو کال مخکې چې کوم دی ماله الله پاک سچای وښوله. Allah showed me the truth. دا وګوره الله show me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a trinity. God is only one. God is and only one. If you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. ملګرو دا یو شارټ غونډې ویډیو تقریبا 1 منټ ویډیو ماله ملو شو. دا به کمپلیټ ویډیو هم وي خو دا 1 منټ ویډیو ماله ملو شو. دې کې دی د هغه واقعي حوالې سره خبره کړې ده. دا ویډیو دا د هغه واقعي نه پس تقریبا یو کال پس جوړی. اسلام به ډېر مخکې قبول کړی وي خو دې کې دا د هغه واقعي حوالې سره خبره کوي چې الله پاک ماله سچایي وښوله او الله پاک چې کوم دی د دې دنیا مالک دی الله پاک یو دی. الله پاک چې کوم دی یو دی. دا موږ په قل هو الله احد کې هم وایو چې الله پاک چې کوم دی یو دی او الله پاک د دې دنیا مالک دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم دی هغه د الله پاک سچا رسول دی. دا خبرې چې کوم دی دی جینئی هم وکړي. مطلب ګوره الله پاک چې چا زندگی بدلی الله پاک چې چا لایف کې ټرننګ پوینټ راولي هغه داسې وي. ګوره دا کرسټین و صرف په یوه خبره په خپله مستۍ کې وه ګاډي کې روانه وه بس د خولې نه دغه الفاظ ووته او الله پاک ول خپل ځان الله پاک ول هغه اواز د دې غوږونو ته راوستو نو هغې نه دې زندګي ګوره الله پاک بدله کړه. نو داسې چې الله پاک وغواړي او انسان وغواړي نو د هغه زندګي الله پاک په سکندونو کې بدلوي. خو پکې د انسان ایفرټس هم ضروري دي چې انسان ایفرټس نه لګوي. انسان د کور نه جومات پورې نشي تللی. انسان سحر مونځ ته پاڅېدی نشي یا ماسخوتن مونځ هغه کولی نشي یا 15 منځونه په مونږ باندې فرض شوي دي هغه د 15 واړو منځونو کې یو مونځ له هم جومات له نه ځي هغه ایفرټس نه لګوي نو الله پاک د هغه زندګي به څنګه بدله کړي. پهله کوشش به انسان په خپله کوي بیا به الله پاک د هغه زندګۍ کې ټرننګ پوینټس راولي. دا صرف ما د الله د مونځ دغه درکو داسې د دنیاوي حوالې سره هم که یو انسان تبدیلي غواړي نو پهله کوشش به انسان په خپله کوي. هغې نه پس چې کوم دی الله پاک په هغه له کامیابي ورکوي. خو که چېرې د هغه کار د خیر وي دا نه چې یو کس اوس غلط کار شروع کړي او هغه غلط کار کې ایفرټ لګوي نو غلط کار کې به هغه مخکې لاړ شي. غلط کار کې به هم هغه له الله پاک دولت ورکړي خو هغه دولت چې کوم دی په دې باندې دی جنت له نشي تللی په هغه دولت باندې په هغه غلطه پیسه باندې په هغه حرامه پیسه باندې د جنت نشي ګټلی. یو شارټ غونډې ویډیو به تاسو سره مې شریکه د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.